أو تقريرها مرفوع عطفا على بيان إمكانه. مناسب کله د دې ځینې دا بیانوي چې کله به غرض او مقصود کله ناکله د تشبیه نه صحیح مناسب تقریر د مشبه وي لکه تقریر د حال د مشبه تقریر تثبیت یا اثبات د حال د مشبه وي لکه کله نه مقصود د تشبیه د یو شي تشبیه چې د بل څه سره ورکه کله ناکله مقصود د دین صحیح مناسب چې ته د سامع په زړه کې د حال د مشبه نه ده دا د هغه په زړه کې په مضبوطۍ سره کېږي خبران پوه شي هلکه دا پکې مضبوط کړي او دا پکې څه کې راسخ کړي د دې لپاره خبران پوهېږي چې حال مشبه چې کم دی هغه په نفس د سامع کې څه کې مناسب مضبوط کړي تقریر هغه اثبات وکړي لکه ته تشبیه مناسب یو سړی داسې دی چې محنت کوي سعی کوي کوشش کوي لیکن د هغه په سعی باندې څه فایده نه مرتب کېږي لکه څه فایده نه مرتب کېږي لکه مثلا بالفرض هغه محنت کوي او محنت دې چې رنګ نه راوړي لکه طالبه خبران پوه شي نو خلک وایي لکه د داسې دی لکه په اوبو باندې لیکونکی څه شی لیکونکی خبران پوه شو مناسب اوس حال د مشبه غرض د دې نه مناسب حال د مشبه دلته هغه اثبات د حال د مشبه دی غرض د دې تشبیه نه څه شی دی مناسب لکه چې د دې حال د مشبه په نفس د سامع کې څه شی مناسب هغه مضبوط شي او کېني خبران پوه شوي تقریر د هغې راشي حال تا ته اوس پته ولګېده که دا کوشش سره دی بې فایدې دی خبران پوه دا کوشش سره په دې باندې څه فایده نه مرتب کېږي نو حال د مشبه ستا په ذهن کې کېناست که نه دغه وایي مناسب او تقریرها مرفوع عطفا على بیان امکانه یا به مناسب غرض د تشبیه نه تقریر وي تقریر وروسته ته وایي دا عطف دی دا مرفوع تقریرها دی ښه عطف دی په بیان امکان باندې په امکان باندې نه دی مناسب په بیان امکان باندې دی خبران پوه شئ نو لهذا دا نور چې وکړه نه مناسب د دې ټولو نه مخکې موږ بیان راوویستو دلته موږ بیان نه راوباسو دلته به تقریرها دې مخکې ټولو کې موږ بیان راوستی دی مقدارها وغیره او حاله بیان حاله او بیان مقدار حال المشبه صحیح ده که نه نو دلته چې دی تقریرها د عطف دی په بیان امکان باندې خبران پوه شوي مناسب نو معنی څه شوه تقریر د حال د مشبه تقریر او اثبات او تثبیت د حال د مشبه فی نفس السامعی په نفس زړه د چا کې سامع کې وتقویت شانه او تقویت د شان د مشبه تقویت د شان د چا د مشبه کما فی تشبیه من لا يحصل لکه په تشبیه د هغه چا کې لا يحصل من سعیه چې نه حاصلېږي د هغه د کوشش نه علی طائر څه فایده لکه د دې تشبیه ته ورکړې بمن د هغه چا سره یرقم علی الماء چې هغه په اوبو باندې څه کوي لیکل کوي ګوره مناسب لکه د عدم تقریر یعنی د عدم فایدې دا تقریر چې دی لکه د عدم فایدې دا تقریر او تقویت او تثبیت چې دی مناسب دا په ډېرو صورتونو کې راځي لیکن د دې تشبیه په دې صورت کې چې کوم څنګه راځي داسې په نورو صورتونو کې نه راځي خبران پوه شئ ځکه ګوره مناسب د عدم فایده عدم څه شی دی دا امر عقلي دی عدم تاسو ما مخکې ویلو که نه دا څه شی دی امر عقلي دی او دا څه شی ورته وایي دا بل څه شی دی لکه او په اوبو باندې لیکل دا حسي دی خبران پوه شئ نو دا یقین د حسي نه دا مناسب چې حاصلېږي دا اتم وي لکه حسي څیز نه سړي ته یقین فورا حاصلېږي مناسب او دا اتم وي اتم څه معنی کامل وي خبران پوه شوي دا هغه اتم نه دی خبران پوه شوي دا اتم په معنا چا سره کامل سره دا اتم نمبر وایي خبران پوهېږي صحیح ده مناسبو پوه شوي نو دلته ګوره د عدم فایده دا خو امر عقلي دی خو دا چې شی رقم علی الماء دا چې شی حسي دی او دا جزم د حسیاتو نه دا چې حاصلېږي دا اتم وي د چا نه مناسب د جزم هغه جزم چې هغه حاصل شي د عقلیت د هغې په مقابله کې دا څه وي مناسب اتم وي کامل وي ګوره مناسب لکه تشبیه د هغه چا کې لا یحصل من سعیه چې نه حاصلېږي د هغه د کسب نه مناسب د کوشش نه علی طائر څه فایده بمن د تشبیه ورکړي د هغه چا سره یرقم علی الماء چې هغه لیکل کوي په اوبو باندې خبران پوه شوي فإنک تجد فیه نو ته به مومي په دې تشبیه کې مناسب لکه ته به مومي په دې تشبیه کې من تقریر عدم الفائدة تقریر د عدم فائدې وتقویت شانه او تقویت د شان د عدم فائدې ته به په دې کې مومي ما هغه لا تجد فی غیره دا تقریر د عدم فائدې به مومي داسې به مومي لا تجد فی غیره چې بغیر کې به نه مومي په دې صورت کې داسې عدم تقریر
موندل کېږي چې په نورو کې نه ولې لأن الفکره ځکه چې یقین چې دی بالحسیات د حسیاتو نه مولوي صاحب اتم دا کامل وي منه د یقین نه بالعقلیات چې هغه حاصل شي د چا نه مولوي صاحب د عقلیاتو نه کم یقین چې حاصل شي د حسیاتو نه دا هغه اتم وي مولوي صاحب خبران پوه شئ لتقدم الحسیات ځکه مقدم دي خبران پوه شئ لکه علتیت د اتمیت سره چې دا اتم ولې دی ځکه چې دا په حصول کې لکه لاول چې راځي کنه مولوي صاحب هغه حصول د چا راځي د حسي راځي العالم متغیر عالم کی تغیر راځي هر متغیر تغیر خو ته نه کنه مولوي صاحب تغیر حسي ده او دغه حسي نه بیا راځي چې فالعالم حادث نو دغه خو عقلي ده نو د عقلي د چا په ذریعہ سره حاصل شو د حسي په ذریعہ سره حاصل شو خبره پوه شئ وفرط الفی النفس بها او د شدت الفت د نفس نه د سره لکه تاسو نه روزانه تاسو د دې سره الفت ډیر دی کنه اونس او الفت وسره ډیر دی مثلا روزانه تاسو د شنو دا کوي مولوي صاحب دغه ادراک کوي پای سره د ډیر شنو ادراک کوي نو د حسیات سره تعلق ډیر وي او ممارست وسره ډیر وي خبرن پوه شئ وهذه الاغراض الاربعه ولسه دا سلور اغراض الکه بیان امکان بیان حال بیان مقدار بیان تقریر دا سلور چې مولوي صاحب دا اغراض اربعه تقتضي دا تقاضا کوي ان يكون وجه الشبه في المشبه به اتم الکه چې دا وجه تشبیه دی په مشبه به کې دا د سوي اقواوي اتموي سمانا کاملوي اقواوي خبرن پوه شئ وهو به او دا مشبه به دی به په دی وجه تشبیه سره وجه تشبیه سره اشهر الکه دا دی مشهور وي لکه دا مشبه به با لکه زید کالاسد دوست دا شجاعت په زید کې زیات دی که په اسد کې زیات دی په اسد کې زیات دی او دا اسد په دغه سره مشهور هم دی ګان لکه د دې د خولې دا بدبو چې دی اسد د خولې بدبو هم دغه دی خو نه د خولې دا بدبوی مشهور نه دی لهذا دغه به وجه د شبیه نه دلته دا وجه د تشبیه لکه یو خو به دا اقواوي یو خو به دا وسوي دا وجه د تشبیه به په دې مشبه به کې اقواوي دویم دا چې دا مشبه به به په دغه وجه د شبیه سره مشهور هم وي سبب ای تفسیر د تکي مولوي صاحب ايوه يكون المشبه به بوجه الشبيه اشهر واعرف چې دا مشبه به په وجه د شبیه سره مولوي صاحب اشهر او اعرف وي مشهور به وي مولوي صاحب د دې ظاهري عبارت نه دا معلومه شوه شارح په دې عبارت متن باندې یو قسم رد کوي حالت دا کې چې ستاسو د عبارت نه دا معلومیږي چې دا سلور وانه لکه بیان امکان بیان حال بیان مقدار بیان تقریر دا سلور وانه تقاضا کوي چې دا وجه د شبیه اتم هم وي او اشهر دي هم وي الان کې داسې نه ده الان کې داسې نه ده هر یو چې په دې کې په دې سلور وانه کې هر یو دا تقاضا نه کوي چې وجه د شبیه دي هم اتم وي هم دي اشهر وي بعضی د اتمیت تقاضا کوي او بعضی د اشهریت تقاضا کوي خبران پوه شئ نو دوی فظاهر العبارت ظاهري عبارت مولوي صاحب ان كل من الاربعه هر یو د دې سلورونه تقتضي الاتميه والاشهريه دا تقاضا د اتمیت کوي او د اشهریت کوي لكن التحقيق لكن تحقیق دار مولوي صاحب لکه علي رحمانه تحقیق دار چې دا بیان امکان او بیان حال چې د مولوي صاحب بیان امکان او بیان حال چې لا يقتضيان الا الاشهريه دا د اتمیت تقاضا نه کوي دا د اشهریت تقاضا کوي چې دا وجه د مشبه به دي په وجه د شبیه سره سوي مشهور وي دا مشبه به دي په وجه د شبیه سره وجه د تشبیه سره دا مشبه به مشهور وي خبرم پوه شئ نو بیان حال او دا بیان امکان دا تقاضا د اشهریت کوي خبرم پوه شئ دا ولې مولوي ليصح القياس د دې لپاره چې قياس صحیح شي قياس الحاق د مشبه به سره دا ټیک شي لکه دا مشبه زید کالاسد دا مشبه د دې الحاق تعالی چا سره کړی دی مشبه به سره دی کړی نو دا به الو صحیح کېږي په بیان امکان او بیان حال کې چې دا اسد په دې سره مشهور وي خبران پوه شئ دا چې په تور مثال چې دا بیان امکان دی بیان حال داسې نه چې دا بیان حال دی بیان امکان خاص یو مثال مې ته پېښ کو خبران پوه شئ ليصح القياس د دې لپاره چې قياس شي صحیح شي مولوي صاحب یعنی قياس مطلب الحاق د مشبه به پورې دا صحیح شي ويتم الاحتجاج في الاول او په بیان امکان کې دا استدلال صحیح شي الکه دا بیان حال کې څه شي دا استدلال صحیح شي دلیل نیول ټیک شي الکه تا په دغه کې فإن تفوق الانام وانت منهم فإن تفوق الانام وانت منهم کته اوچته بخلق باندې حلال کې
ته د خلکو نه نو دلیل د دې سره فإن المسك بعض دم الغزال نو دا مشک دا چې دی مولسب دا د دې وینې حصہ ده دا د وینې حصہ ده نو دا شریعت تقاضا کوي دا ټولو ته پته راکړه نو دلیل الو صحیح کیږي چې دې کې اشعریت وي که اشعریت پکې نه وي بیا خو استدلال نه ټیکيږي خبران پوهیږي مولسب ها لكن مولسب څه پوهیږي ها شکر دا ته دې نه شي لکه بالکل چې سودم تشینی لكن تحقیق دا مولسب چې بیان امکان او بیان حال لا يقتضي يعني مولسب دا زما ګناه نه ده دا دې کتاب دشي دی وایي لكن التحقيق دا چې کم څنګه ته ما وې مولسب وګرځي لكن التحقيق موږ مو ویل کنه او نور مدرسو کې مو ویل کی زمونږ د خخت قابل شخصیتي پڑھاوي خود شي نه پڑھاوي لكن التحقيق دا هغه سره ټیم نه موږ کشران یو موږ وایو چې پرې زمونږ فائدې وشي طالبانو فائدې وشي لیکن تحقیق دا چې بیان امکان او بیان حال لا تقاضا نه کیدا الا الاشعريه مگر تقاضا چا کوي اشعریت کوي لیاسي حال قیاس د دې بار چې قیاس صحیح شي قیاس باندې پوه شو نو دا باندې کې کناسب بیا واسي تیرېږي الحق د مشبہ به پورې صحیح شي مناسب او استدلال صحیح شي په اول کې اول نه مراد ده بیان امکان کې استدلال الګ استدلال خو باندې صحیح کیږي چې کله هغه کې اشعریت وي ويعلم الحال في الثاني او لکه بیان حال لګنه نو اشعریت ځکه بکار دی چې د مشبہ حال معلوم شي د مشبہ حال بس الو معلومیږي چې کله مشبہ به کې دا وجه شی به اشاره وي خبران پوه شي وکذا بیان المقدار دغه رنګ بیان مقدار چې لا يقتضي الاتمیت دا تقاضا د اتمیت نه کوي خبران پوه شي بل يقتضي بلکې دا تقاضا کوي يكون المشبہ به الګه چې وی دا مشبہ به على حد مقدار المشبہ الګه په مقدار د مشبہ الګه چې دا مشبہ به دی په مقدار د مشبہ وي نه دي کم وي او نه دي زیات وي نه دي کم وي نه دي زیات وي ځکه چې دا مقدار د مشبہ څومره دی دا به الو متعین کېږي چې د مشبہ به مقدار د مشبہ د مقدار برابر وي خبران پوه شي که هغه زیات وي یا کم وي خو بیا د دې هغه تعیین د مقدار نه کېږي د مشبہ تعیین د مقدار نه کېږي که نه مولوي صاحب خبران پوهېږي دقه وایي نو دا ګوره مولوي صاحبو کذا بیان المقدار دغه رنګ بیان مقدار دا تقاضا د اتمیت نه کوي بل يقتضي ان يكون المشبہ به چې وی دي دا مشبہ به تقاضا کوي چې دا مشبہ به دی په مقدار د چا باندې مولوي صاحب د مشبہ باندې لا ازيد ولا انقص نه دي زیات وي او نه دي کم وي ولې ليتعين عند المخاطب د پاره د دې چې مولوي صاحب مخاطب ته متعین شي مقدار د مشبہ علامه هغه هو عليه په نفس الامر کې چې دا په کم مقدار باندې دی دا مشبہ چې په کم مقدار باندې په نفس الامر او خارج کې نفس الامر خارج کې په کم مقدار باندې د دې لپاره چې مخاطب ته دغه مقدار معلوم شي صحیح معلوم شي مولوي صاحب واما تقرير الحال او هاتي تقرير الحال لمولوي صاحب موږ ویلي نوې ده ښه او طبقه نوې فيقتضي الامرين جميعا دا تقاضا د امرين کوي دا تقاضا چا کوي لکه امرين سم اتمیت او اشعریت نو د مصنف د عبارت نه داسې معلومه ده چې دا ټول کې حالان کې په دې ټولو کې صرف دا یو د اتمیت او اشعریت تقاضا کوي خبران پوه شي او دا نور د چا تقاضا کوي اشعریت تقاضا کوي دا نور درې وانه د اشعریت تقاضا کوي پوه شئ وایي درته نه بیان حال بیان امکان دا لا يقتضيان الا الاشعریه او دغه رنګ وکذا بیان المقدار لا يقتضي الاتمیه لان النفس وما تقرير الحال هر چې تقرير الحال د منصف فيقتضي الامرين جميعا دا دو امرين تقاضا کوي اتمیت او اشعریت چې دا وجه د تشبیه د منصف په دې مشبہ به کې هم اتموي کامل وي او هم د سری مشهور دا مشبہ به دي په دې وجه د تشبیه سره سری مشهور وي خام منصف لان النفس الى الاتم لکه منصف دا زمانه په دې سبق کې په مخه منصف دا چې واورم کنه دې کې دا منصف 120 پیری نه سیوا شي او ما ته پته نه لګي دا ما ته یو څوک ها لان النفس الى الاتم الاشهر عمل منصف نفس دې هغه سستا چې هغه اتم وي کامل وي لکه نفس دې کنه دا داسې سستا چې هغه سس کامل وي او هغه مشهور وي هغه ته زیات میلان کوي اوس ګوره کنه د طالبانو مزاج دا دی چې کوم استادانو کې مشهور شخصیتي خبران پوه شئ هغه پسې ورپسې د غریب څوک تپوسو نه کوي لأن النفس الى الاتم الاشهر دغه څه دی ګوره نفس دې د اتم یو سیس کامل دی یو سیس چې هغه مشهور دی لہذا نن سبا چې د شهرت قدر دی د علم قدر نشته اوس مثال مدام پیش کړو خدا خوان نه کوي لأن النفس الى الاتم الاشهر عمل ځکه نفس دې دا هغه سیستم مناسب چې هغه اتم وي او اشهر وي عمل دا هغه استادانو تپوس کوي چې کوم د دوی د دعا به وزې ته ورسوي صحیح ده لہذا خصوصا د دې نور خالم زه خو کم
استاد چې داسې فقیر مزاج استاد یې که نه دغه بیا خصوصي تپوس کوه انشاءالله دغه دعا به دې رنګ کړي فتشبیه به نو تشبیه مولوي صاحب په دې سره تشبیه به په چا سره وایه که نه نو تشبیه په دې سره لکه په دې اتم سره خبره پوه شي لزیادت التقریر دپاره د زیادت تقریر د زیادت تقریر تثبیت او د تقویت دپاره اجدر و الیقو دا زیاته لایقه ده مولوي صاحب زیاته سره لکه تشبیه په دې سره دا زیات تقریر دپاره مولوي صاحب بیان دا کم تقریر الحال دی ووایي که نه مولوي صاحب لکه دغه مثال چې دی ووایي کما فی تشبیه من لا یحصل من سعیه علی طائر بمن یرقب علی الماء دغه دی ووایي دا تقریر الحال که نه نو تقریر الحال نو دا تقاضا ده چا کوي اتمیت او اشاریت دواړو کوي ځکه چې نفس هغه سیستم چې هغه کامل وي او اشار وي زیات میلان کوي نو تشبیه په دې اتم سره مولوي صاحب دا دپاره د زیادت تقریر لکه د زیادت تقریر یو شی اتم دی یو شی چې دی مولوي صاحب اشعار دی نو د بل شي تشبیه ورسره ته ورکوې مولوي صاحب دا زیاته لایقه ده دپاره د چا چې دې کې تقریر او تقویت راشي که نه د زیادت تقریر او د زیادت تقویت دپاره مولوي صاحب دا زیاته لایقه ده پوه شوې سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک